نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارة الفجام اندر الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا میاش د محرم میاشتا او د اسلامی تاریخ اولنې میاشتا پدې کې یو بزرګي ورځ او شپې تیرې شي چې لسم عاشورا نهم د محرم یو لسم د محرم نو تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې مونږه د عاشورې متعلق بیان کړو نن مې د تک خیر او جوان وی د عقل متعلق خبر کوم د انسان عقل او اسلام بعض وخت د انسان وای زما عقل دا شی نه مني نو عقل د انسان رهنمایی نشي کوله د انسان رهنمایی چې کیږي دا د الله په فضل او په مهرباني باندې کیږي خو ذهن کې و خبره یاد اوساتئ چې الله رب العزت د انسان له عقل ورکړي پر ټولو مخلوقاتو باندې بادشاہي کوي او د عقل په وجه پې کوي ان شاء الله زما د اراده ده چې د عقل متعلق ز تاسو ته پر بیان وکم چې څومره زما د علم مطابق دي خو عقل الله رب العزت چې مونږ تاسو د عقل ته وګورو د هر انسان په کوپړې کې
په سر کې تقریبا زم چې نیم پاو هم نه دي او د بعضې انسان په دا د ساینس نه معلومې خبرې دي ساینس وایي چې د انسان د مړه دا تیر دا هم د عقل کار کوي بعضې وخت کې داسې انسانان هم شته چې عقل یې پیدایشي نشته زه به تاسو ته په دې کې خبره وکړم چې عقل څه ته وایي خپل ټایم سره نو دا انسان دی چې دا په ټوله دنیا باندې بادشاهي کوي د ټوله دنیا په مخلوقاتو باندې بادشاهي کوي دا د وجه د عقل نه کوي که دا انسان مونږ او تاسو راوالو د کمزورتۍ په لحاظ سره د دې نظر دومره کمزوری دی چې د میږي او د چمچورکۍ وغیره کمزوری زمونږ او ستاسو په ذهن کې چې کم کمزور مخلوق دی نو د انسان نظر د دین هم کمزوری دی الله دومره تیز نظر دغه شیزونو ته ورکړی دی چې د سپېږمو متعلق مونږ روالو قوت شامه په عربۍ کې ورته قوت شامه وایي بوی کول نو د ده دا قوت شامه دومره کمزورې ده چې د میږي او د چمچورکۍ وغیره د مچ د دې قوت شامه دې مضبوطه ده که چېرې د دې انسان مونږه سما راواورو اورېدل نو د دې انسان سما دومره کمزورې ده د سپي غونده کې د سپي سما چې کم ده دا د دې نه ډېره مضبوطه ده انسان په یو میل کې آواز نه اوري او سپی په 4 میل کې آواز اوري که چېرې دا انسان مونږ او تاسو راوالو په د قوت په لحاظ سره د ده قوت د شیر نه ډېر کمزوری دی د نورو مخلوقاتو نه د اسنا وغیره نه ډېر کمزوری دی که د دې انسان بهادري مونږ راواخلو بهادري چې کوم ده نو د دې انسان بهادري د شیر نه د دغه قسم حیواناتو نه کمزوري ده که چېرې یو شیر په دې پېښور رانوته نو مونږ او تاسو به مقابله ونه کړو مقابله چې مونږ کوو دا به د انسان د عقل په وجه کوو چې الله رب العزت مونږ او تاسو له عقل لا کړی دا انسان دی دا په ځنګلاتو کې شیران هم نشي حیوانات هم نشي دا انسان د دې لپاره عقل استعمالوي نو الله رب العزت چې انسان له عقل ورکړی نو عقل دا د انسان پہچانه کوي معلومات کوي دا څومره مخلوقات کائنات چې د الله رب العزت دي څومره کائنات چې کم دی زمون دا ټول کائنات الله رب العزت
دا په شپږ ورځو کې جوړ کړي دي. ځمکه او اسمان چرین پرین څومره مخلوقات چې دي الله رب العزت په شپږ ورځو کې جوړ کړي دي او بغیر د مټیریل کن فیکون لفظ هم جوړولی شي. خو دې کې د الله خپل یو لوی حکمت دی. دې کې چې کوم دی د اتوار ورځ، یوم الاحد، یوم الاثنین، د فر ورځ، د منګل، د بدھ، جمعرات، جمعه، دې شپږ ورځو کې الله رب العزت دا کائنات جوړ کړي. او تاسو به د علماو نه اورېدلي چې دا انسان الله رب العزت په څومره وخت کې جوړ کړي. بابا آدم علیه السلام علماء لیکي چې په 80 کال کې الله رب العزت دا د خټې نه تیار کړ. 80 کال کې قرآن کریم کې اشاره کړې ده د بابا آدم علیه السلام پیدایش ته. خدای کې ټول انسان را جمع کړی دی. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. یقینا الله رب العزت و چې مونږ دا انسان پیدا کړی دی د هغه خټې نه. سلاله هغه خټې ته په عربی کې وایي چې هغه خټه د اوبه پکې ولاړې او اخره دې حد ته ورسېږي چې دا هغه خواله را پیدا کړي. او د هغې نه پس من طین دا چې کله جوړه شي او بیا وچه شي من طین نو دا کرارش ټنګارې والی شي چې ټنګ ورکوي نو ټنګ کوي. کله چې کولال یو شی جوړ کړي منګې وغیره جوړ کړي بیا چې ورته ته ټنګ ورکوي نو دی ټنګ کوي. نو دا انسان جوړ شوی دی د سلالت من طین نه. بیا الله رب العزت زمونږ بی هوا چې کوم دا د آدم علیه السلام د کسې پختۍ نه الله پیدا کړه. بیا دا انسان الله رب العزت وایي چې ته ما پیدا کړې من نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وایي ته ما پیدا کړې د هغه نطفې قرار مکین کې چې کوم وي. د دې انسان ته الله اشاره کړل ما او تا ټول مخلوقات د انسان ته چې ته یو نطفه وي. نطفه دې کله د مور خېټې ته داخله شي علقه شي. دې کې راته یو خبره کومه یو 28مه سپاره کې الله رب العزت ذکر کوي. الله رب العزت وایي چې د 5 خبرو علم د انسان ماته دی. دا خبره نه خیر بل طرف ته ځي خو د انسان د فهم د پہچان د پاره وایي د 5 خبرو علم د ماته دی. هغه چاته مخلوق اس مخلوقات ته د علم نشته. د دنیا چې څومره مخلوقات دي که فرشتې دي او که جن دي او که هر مخلوق دی خو د 5 خبرو معلومات ماته دی، علم ماته دی، انسان مخلوقاتو ته نشته. اولنې الله رب العزت دا ذکر کړی دی و انسان ته چې کله نطفه چاته دا معلومات نشته. دا چې کله د مور د خېټې ته ور داخله شي دا نطفه دا معلومات چاته هم نشته چې دا به هلک یو که جنۍ بی، دا به علم دین یو که عام انسان بی، دا به چې کوم دی کافر یو که مسلمان بی، د دې بدن به څنګه دا معلومات صرف الله ته دي. چې کله دا انسان دا نطفه
د مور خېټې ته داخله شي نو په دغه وخت کې د علم الله ته دی. دویم نمبر کله چې دا انسان جوړ شي برابروالی وخوري نو بیا الله رب العزت دې ته اشاره کړې ده چې ته د نطفې نه یو علقه شي، د علقې نه بیا مدغه شي، ټوکړه شي، ټوکړه د غوښې ټوکړه دې نه جوړه شي. الله رب العزت وایي فکسونا العظام لحما، بیا تا کې مونږ یو اډوکی پیدا کړو، همدغه غوښه دا مونږ په دې اډوکي باندې چړاو کړو، په دې اډوکي راواړو. ثم انشأناه خلقا آخر، بیا الله رب العزت وایي فتبارک الله احسن الخالقین، وایي څومره بهترین ذات د الله رب العزت چې یې انسان او ستا تخلیق یې وکړو، پیدا یې کړی. نو انسان چې کله نطفه د دې علم الله رب العزت ته دی. دویم نمبر علم باران به کله وریږي، د باران د ورېدو علم الله ته دی. که تاسو وایئ چې یاره مسمیاتو والا هغوی امکانات وایي د آلاتو په وجه باندې، ها د آلات والا چا پیدا کړل؟ دا الله پیدا کړل. الله رب العزت دا انسان پیدا کو، عقل یې پکې پیدا کو، د عقل داسې آلات را جوړ کړل. الله رب العزت والا آلات داسې پیدا کړل چې هغه را جوړ کړل، کسب یې وکړو. نو بیا الله رب العزت وایي چې باران به کله کېږي، د دې علم الله ته دی. دریم نمبر علم چې دا انسان په سبا له څه کوي، غد په عربۍ کې ورته غد، قرآن کریم کې الفاظ ذکر سبا له غد، سبا له به دا انسان څه کوي، مونږ وایو مونږ به دا کوو دا کوو دا کوو. د دې ټول علم د الله سره دی، د دې علم مخلوقاتو ته نشته. څلورم نمبر الله رب العزت وایي د قیامت علم ما سره دی، د دې انسان سره علم نشته. پنځم نمبر بأي ارض تموت، چې په کومه ځمکه به ته مړ کېږي، د دې علم الله سره دی. نو دا الله رب العزت چې د آدم علیه السلام پیدا کو په 80 کاله علما لیکي، نو د دې د هر انسان نطفه، د هر انسان خوره، چې کم انسان او تفاسیر لیکي چې دا انسان په کم ځای دفن شي، نو د دغه ځای نه د دې انسان دا خټه راوچته شوي. نو مونږ او تاسو با عقل دا به د اسلام د دین او د قرآن او د احادیثو د پیغمبر تابع کوو. مونږ او تاسو به دا نه وایو چې دا زما عقل نه مني، چې چا دا ووایي زما عقل نه مني نو دی ګمراه او کافر دی. دې سره بیا خبره کوم فرقواریت ته ځم. نن چې دا خلک دومره خراب شوي دي او ګمراه طرف ته شوي دي، دا د عقل په وجه چې دیو فرقواریت په څه وجه راغلی دی. د دې اصل بنیاد ته ځم، ځکه چې په موږ باندې په دې څو ورځې وړاندې یو فرقه تیاره شوه، هغې چې دین او اسلام تابع کړی دی، د عقل تابع، د عقل یې تابع کړی. عقل به موږ او تاسو د دین او د اسلام تابع کوو. نو په دې سره زه تاسو ته اخرنۍ خبره کوم. تاسو اورېدل د علماونه د معراج په واقعه کې ابو جهل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج نه راواپس شو او کله رالو، د شپې تلو او د شپې رال، صحابو ته ټول واقعه بیان کړه چې بیګا خو اسمانونو ته تلم او داسې حساب کتاب جنت او جهنم مې لیدلی دي. دا ټول واقعه صحابو ته ویله. بعض صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی یا د الله رسوله زمونږ په ته باندې ایمان دی، مونږ ته منو، ته د الله حق رسول،
خو دومره ده چې د دې خبرې نه دا کافر خبر شي دا به مسخرې کوي بیا دا به وایي چې بیت المقدس دې په کوم ځای کې دی او په یوه شپه کې بیت المقدس ته تلل او د بیت المقدس د اسمانونو ته تلل او بیا واپس راتلل دا ډېره غټه فاصله ده ملکي فاصله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې خلک هر څه وایي به زه به دا بیان کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی دشمن ابو جهل هغه چې دا خبرې واورېدې نو په لاره کې ولې ابو بکر رضی الله تعالی عنه مخې له ورلو ابو بکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس لره روانو چې مجلس لره روانو نو په دې دوران کې چې ابو بکر لمر وخت مخې له ورده نو ابو بکر ته وایي ابو جهل وایي تا ته خو ما ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق ورته وایي چې دا ملګری دې اوس بل څه وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته د هغې متعلق فرمایي چې دا ملګری خو دې اوس بل څه وایي ملګری دې وایي چې زه خو اسمان ته تللی وم بیت المقدس ته تللی وم او داسې دی په یوه شپه کې د هر څه وشول نو ابو بکر ورته څه وایي ابو بکر ورته وایي چې الله رب العزت ورته د اسمان نه فرشته په وخت راکوزولی شي نو دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم ولې اسمان ته نشي خېجولی دا څه ګرانه شوه نو د ابو جهل هغه ته بیا د په دغه ټایم باندې خراب کړو بیا دا غټه کهاني ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا کافر راجمع شول د صحابو دپاره چې دا صحابو ته خلاف شي بیا دغه معجزات نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم دا معجزه چې بیت المقدس کې څو دروازې دي نو الله ورته بیت المقدس مخامخ ورته به وشمارلې چې دومره دومره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دومره دومره بس جواب به ورک دې وخت کې ابو بکر رضی الله تعالی عقل استعمال لک څه وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه د دین او د رسول د دین او د قران او د دغه اتباع وکړه نو چا چې د عقل نه دی استعمال کړی د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع یې کړې ده عقل به استعمالې عقل انسان دپاره څه وخته پورې چې دا انسان سره رهنمایي وشي او بیا د عقل استعمال کړي دا د انسان لپاره لویه کامیابي ده خو چې کوم وخت کې مونږ به عقل تابع کوو د قرآن او د احادیثو مونږ به عقل د دې خبرې نه تابع کوو لکه نن زمانه کې ساینس وغیره هغې دا هر څه تابع کړي دي د عقل نو رهنمایي چې انسان ته میلاویږي دا د الله په فضل او په کرم او په مهربانۍ باندې میلاویږي دا انسان ته په عقل باندې نه میلاویږي نو انشاءالله آئنده جمعه که خیر اوس ټایم نشته نو الله رب العزت دې موږ تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین